الله سبحانه وتعالى خپل یو پیغمبر ته وحی را لګل دي چې هغه نافرمانه خلق ويري او مؤمنانو خلقو ته زیری ورکی چې دا غوی د پاره مرتبه ده د رښتینی د الله سره چې کله دا د الله صادق او مصدوق پیغمبر تشریف وروړو نو دی کافرانو وی چې دا خو یو سحر دی اخکارا او پدی آیت مبارکه کې د توحید دلائل بیانېږي د الله رب کائنات د ذات تعارف دی د الله سبحانه وتعالى د ربوبیت ذکر دی او د الله جل شانه د صفت خلق داغي بیان دی او د الله تبارک وتعالى د قدرتونو تذکرہ ده چې الله مالک سبحانه وتعالى هغه ذات دی چې ستاسو رب دی او الله جل شانه هغه ذات دی چې پیدا کړی د اسمانونو او زمکا پشپغو ورځو کې او بیا قائم شو په عرش باندې او د تدبیر کوي د عرش نه د ټولو کارونو او نشته د څوک شفاعت کوون کی سفارشی بغیر د اجازت د هغه نه دغه الله تاسو رب دی نو چې د دومره صفات او خاوند دی تاسو پیدا کړی اسمانونه پیدا کړی دی د ټول کائنات پیدا کړی دی او د عرش عظیم رب دی چې د الله عرش د ټول کائنات نه غټ دی او د او اسمانونه او د وزمکی د الله جل شانه د عرش په مقابله کې دا سیده لکه چې په کلو میدان کې یو ذره کې خود لشي نو د دومره لوی عرش عظیم رب دی نو صرف او صرف دغه عبادت کوي نو آیا تاسو غور نه کوي دعوت فکر دی چې غور کوي په دې خبره باندې ان ربکم الله بیشک استاسو رب الله دی الذي کم چې خلق السماوات پیدا کړی د اسمانونو والارض او زمکا فی 6 ایام پشپغو ورځو کې ثم استوى على العرش بیا قائم شو په عرش باندې يدبر الامر تدبیر کوي د کار ما من شفیع نشته د سوک سفارش کوون کی الا من بعد اذنه مگر پس د اجازت ددنا ذالکم الله هم دا الله ربکم استاسو رب دی فاعبدوه پس عبادت کوي د افلا تذکرون پس آیا تاسو غور نه کوي ان ربکم الله بشک استاسو رب الله دی رب چاہتا وي بار بار د رب لفظ قران مجید کی زموږ استاد مخه ته راځي رب وي هغه ذات ته چې هغه تدریجن یو سيزو ابتدانا خپل انتها ته رسي هغه ته رب وي سرنګ چې د کائنات هر یو سيز انسان خپل وجود باندې غور او فکر وکړي دغه انسان دی الم نخلقکم من ماء مهین ایمانه پیدا کړی تاسو د یو حقیر وبونا داسې وبو چې هغه قابل نفرت دی داسې وبو چې انسان داغینا کرکه کوي او داسې حقیر وبو چې هغه د انسان د بدن نه خارج شنو په انسان باندې غسل فرض شي او داسې حقیر او نجس وبو چې هغه د انسان په بدن باندې ولګي نو هغه بدن نجس شي کپڑا باندې ولګي نو کپڑا نجس شي الم نخلقکم من ماء مهین د حقیر وبونه معنی پیدا کړی او بیا دغه وبونه د انسان الله تبارک وتعالى تخلیق شروع کی ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين د خورنا پیدا وخت شروع کی ثم جعلناه في قرار مكين
ثم خلقناه نطفة في قرار مكين. بیا الله رب کائنات دغه اوبو دغه نطفه د مور پر رحم کې اوساتي. ثم خلقنا النطفة علقة، بیا دغه نطفینا علقه جوړه کی، د ویني لوتړه جوړه کی. فخلقنا المضعة عظاما ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضعة، بیا دغه ویني لوتړینا غوخه جوړه کی. فخلقنا المضعة عظاما، بیا په دغه غوخه باندې اډو کې راشي. فکسونا العظام لحما، بیا په دغه اډو کو باندې بیا غوخه راشي. ثم انشأناه خلقا آخر، او بیا الله رب کائنات د تخلیق نور مراحل چې د غسر ترسي. فتبارك الله، پس برکت والا د اغزاد احسن الخالقین، چې بهترین او خیسته پیدا کونکي دي. دغه د حقیر اوبونا اول د خورنا، او بیا د خور د خټینا، او بیا د یو حقیر اوبونا د مور او د پلار د چې کوم اوبو د داغې د ملاوت نه الله رب کائنات د انسان د تخلیق دا بهترین او مشکل ترین مراحل دا طے کوي. فتبارک الله، برکت والا د اغزاد احسن الخالقین، چې خیسته پیدا کوونکي دي. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بهترین ډانچه کې پیدا کوونکي دي. سبح اسم ربک الاعلى، پاک دے پاکی بیانوا د اغزاد چې ستا رب دی اعلی، چوچت ذات دی. اغزاد الذي خلق فسوا، اغزاد چې پیدا کړی ته بیا برابر کړی. الذي خلق فسوا، پیدا کړی بیا برابر کړی. والذي قدر فهدى، بیا هر څه د انسان اندازه مقرر کړه. فهدى، بیا وتلار او خدلا. او دغه شی الله تبارک وتعالى انسان ته فالهمها فجورها وتقواها، د نافرمانی لارم وتوخی، او د گمراهی لارم وتوخی، د هدایت لارم وتوخی. نو بیا فرمایي چې قد افلح من زکاها، کامیاب شو هغه انسان چې هغه د نفس پاک وساتي، د غلاظت نه، د شرک نه، د ریا نه، د کفر نه، د نفاق نه، د حسد نه، د بغض نه، د حب مال نه، د حب جاه نه پاک وساتي. نو الله رب کائنات هغه ذات دی چې هغه زموږ استاد رب دی. رب انسان خپل رب چې وپیژني چې زما رب څوک دی. رب هغه چاته وي چې هغه یو څیز تدریجا ابتدا نه خپل انتها ته رسوي. نو دغسې سحر وختي چې کله دی نور ته وګورو دا راوخیږي، او ډېر په ښایسته انداز کې راوخیږي، رو ترقي کوي، او بیا دی منځ ته راشي، او بیا په نور باندې زوال راشي، او بیا غروب شي. انسان ته دعوت فکر دی. یو وخت ته هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اس وجود ستانو وجود ترالی پیدا شوي. دغه د نور په شان ته روختی، ورو ځواني طرف ته، شباب طرف ته، بچپن، لړکپن، ځواني، عروج، او بیا شباب هغه انتها ته ورسېږي. بیا پتا باندې زوال راغی، او رفته غروب طرف ته چې دی، مغرب طرف ته په ډوبېدو باندې شي. او بیا داسې وخت راشي چې فهل ترى لهم من باقیه، څوک باقي پاتې نشي. نو دغه د نور راختل او بیا ډوبېدل انسان ته دعوت فکر دی. انسان چې کله الله رب کائنات افلا تذکرون، آیا تاسو غور نه کوئ؟ قرآن کریم موږ تاسو ته دعوت فکر راکوي. د نور راختل او ډوبېدل په دې باندې چې کله انسان خپل ژوند موازنه وکړي، غور او فکر وکړي. تلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، متفکرین غور و فکر کول ولا خلق ته الله تبارک وتعالى مثالونه بیانوي چې غور و فکر وکړي. او هغه رب چې یو څیز تدریجا ابتدا نه خپل انتها ته رسي، هغه ته رب ویل شي. ځکه قرآن کریم کې بار بار رب لفظ راځي چې انسان په خپل تخلیق باندې غور و فکر وکړي. زه څه شی یم؟ او چې کله انسان په خپل حقیقت باندې غور و فکر وکړي، نو بیا د دنیا د حالاتو نه، د دنیا د چمک دمک نه، د دنیا مال او دولت نه، د دنیا ظاهري عہدے او د منصب نه متاثر کیږي نه. ځکه هر څه فانی دی، هیڅ شی د انسان خپل ذاتی او حقیقت نشته دی. انسان عدم او عدم بی، یو څو ورځو لپاره ژوند دی، او بیا په دې کې انسان به ولې کبر وکړي، ولې به غرور او تکبر وکړي، ولې به شرک وکړي، ولې به خپل هغه رب چې هغه ان ربکم الله، بشک ستاسو رب الله دی. تعارف د رب کی، رب الذي اغذات دی خلق السماوات والارض، پیدا کړی اسمان او زمکا، فی 6 ایام پشپغ ورځو کی،
الله رب کائنات په کن اشارې سره هر څه پیدا کولی شو. شپږ ورځې کې ولې پیدا کړه؟ دا نظام کار دی، انسان ته دعوت فکر دی چې کم کار کوي نو حکمت سره، بصیرت سره، تدریجن غور و فکر سره، استقامت او استقلال سره، صبر و تحمل سره ارکار کوا. رب کائنات په یو لمحه کې هم هر څه پیدا کولی شو، شپږ ورځې کې پیدا کړه دې دپاره چې انسان ته نظام الاوقات او نظام د کار پته ولګي چې تدریجن په حکمت او بصیرت او استقامت او استقلال او صبر و تحمل سره یو کار وکړي. ثم استوى على العرش، بیا قائم شو په عرش باندې د خپل شان مطابق. دي ته متشابهات وي، هن ام الكتاب و اخر متشابهات. قرآن کریم کې بعض آیتونه متشابهات دي، هغې باندې پوهېدل د هر چا کار نه دی او هغې باندې پوهېدل د انسانانو د وس نه بهر دی، په هغې باندې به صرف ایمان وروړي. نو دا آیت مبارکه د متشابهاتو نه دی، په دې باندې زموږ ایمان دی. الله رب کائنات څنګه پیدا کو او بیا په عرش باندې قایم څنګه شو؟ الله جل شانه خو د زمان نه او د مکان نه او د زین او د مقام نه د هر څه نه پاک ذات دی. د الله تبارک وتعالى ابد الاباد ذات مخکې نه دی او همیشه به وي. نو د عرش نه مخکې چې کوم ځای کې دا متشابهاتو نه دی، د خپل شان مطابق. د عرش نه چې دی یدبر الامر، تدبیر کوي د هر کار. او داسې ذات دی ما من شفیع الا من بعد اذن، داغه د اجازت نه بغیر څوک د چا شفاعت او سفارش هم نشي کولی شي، نه څوک نبی نه څوک ولی. د الله جل شانه د اجازت نه بغیر د چا شفاعت او سفارش هم نشي کولی. ذالکم الله ربکم، بیا یاد دهانی دا دغه الله ستاسو رب دی، خپل رب او پیژنئ چې دا ټول صفات او خاوند دی. نو فاعبدوه، صرف دا عبادت کوئ. افلا تذکرون، پس آیا تاسو غور نه کوئ؟ قرآن کریم موږ او تاسو دعوت فکر راکئ چې د الله کلام مخې ته کېږدئ، تلاوت یې وکئ، یو آیت دوه درې آیتونه ولولئ، په دې غور و فکر وکئ، په خپل ژوند باندې غور وکړي. انسان چې خپل زندګۍ باندې غور وکړي. وفي انفسکم افلا تبصرون، د الله ذات ستاسو په خپل وجود کې موجود دی. د انسان دا بدن دا یو ډېره لویه کارخانه قدرت دی، په دې باندې غور و فکر وکړي. د الله جل شانه ذات د انسان سمجھ ته راځي چې دا دونه لوی نظام د انسان جوړ کړی دی، یقینا هغه ذات د لوی قدرتونو خاوند دی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك.